کستاسو خیالی اول نه چې زمون وزیر اعظم صاحب راغی او کله حلف وټاوو نو په هغه وخت کې تاسو ته یاد دي د یو غیر آئینی کار کړی و چې خاتم النبیین لفظ د هغې استعمال دا د آئین حصه وه لیکن زمون وزیر اعظم صاحب خاتم النبیین لفظ صحیح نه وی زمون دا خیالو چیرې دا لفظ بدل ورځي نه خو وروسته مونږ ته پته ولګېده چې په څو څو ځایونو کې د هغه لفظ نه استعمالو په دې وجه باندې مونږ ته دا پته ولګېده چې دې دا خاتم النبیین لفظ قصدن عمدن نه وی لہذا د هغه وخت نه د حلف د وخت نه د خلاف بیا چې کله د قومي اسمبلی اجلاس و د قومي اسمبلی اجلاس په 70 سال بعد د قرآن شریف د تلاوت نه بغیر شروع شو دام د آئین خلاف ورزي وه د پاکستان د دې قوم چې هغې د اسلام دپاره قربانۍ ورکړې وې چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ د لا الہ الا اللہ دپاره د قوم قربانۍ ورکړې و ملک آزاد کړی و لہذا دا د ټول قوم د هغې چې کوم دی د زړه هغې ته درد رسولو او د قرآن شریف د تلاوت نه بغیر هغه چې کوم دی د قومي اسمبلی اجلاس هغه شروع کړو بیا که ستاسو خیال وي آسیا ملعون هغه د رها کړه حالان کې مقامي عدالت په هغې باندې په صحیح طریقې سره رپورټ درج شوی و ګواهان پې پیش شوي و هغې په خپله باندې اقبال جرم کړی و د هغې مقامي عدالت هغه فیصله هغه لاهور های کورټ هغه برقرار ساتلی وه د 5 ججانو بینچ په هغې باندې ناست و ثاقب نثار په هغه بینچ کې موجود و هلته یې دا فیصله د آئین مطابق قرار کړې وه او ټول وی چې په دې باندې د پانسۍ حکم وشي لیکن زمونږ دغه وزیر اعظم په ایما باندې سپریم کورټ او د هغې جج ثاقب نثار هغه فیصله چې کوم دی د های کورټ هغه بدله کړه او د هغې د پانسۍ په ځای باندې هغه رهایی چې کوم دی هغې ته ورکړه او د بار ملکونو د یهودو نسواراو د کافرانو د هغې مبارکباد یې چې کوم دی واغستو د هغې د خوشحالولو دپاره او د تمام دنیا مسلمانانو ته چې څوک عاشق رسولو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو هغې ټولو ته چې کوم دی د هغې زړه ته درد ورسو په دې وجه باندې د یو کار داسې نه دی کړی چې هغه د آئین مطابق ټول کارونه د هغه د آئین خلاف و تاسو قتل چې بلدیاتي کومه دا دویمه مرحله شروع شوه او په دویمه مرحله کې الیکشن کمیشن درته ووي او په دې پابندي ولګوله چې ته به دغلته جلسې نه کې ته وزیر اعظم یې ته دغلته سرکاري وسایل د هغې استعمال نشي کولی لہذا د الیکشن کمیشن د هغه آئین او د قانون خلاف ورزي وکړه او په دیر او سوات او ملکن کې او کوم ځای چې بلدیاتي انتخابات وو چې د باندې پابندي و د جلسو کولو لہذا هلته د چې کوم دی وزیر اعظم صاحب زموږ لاړ او هلته یې جلسې وکړې او د هغه سرکاري وسایل استعمال کړه او هلته یې چې کوم دی سیټونه د نورو خلقو حق چې کوم دی هغې په زور باندې چې کوم دی د دې نه واغست موږ په دې خبره باندې پوه یو چې 224 کم اختیار دی ټیک ته وزیر اعظم ته حاصل دی او هغه صدر ته چې کوم دی دا ویلی شي چې د اسمبلو تحلیل وشي خو چونکې په دې وخت کې
چې کله د هغه خلاف د عدم اعتماد درخواست چې کوم دی جمع شو د هغې ریګولیشن وشو د هغې نه پس پکار دا ده چې ووټینګ وشي او د هغې عدم اعتماد چې څونه د اپوزیشن سره او پی ډي ایم سره د هغې سره ممبرانو چې د هغې باقاعده چې کوم دی ووټینګ شوی وی چې وزیر اعظم باندې اعتماد کامیابیږي او که نه کامیابیږي ووټینګ به کېږي قاسم سوري ډپټي سپیکر چې کوم رولینګ ورکړی دی هغه رولینګ غیر آئیني و هغه د دفع 5 استعمال کوو لیکن آرټیکل 6 هغه د هغه خلاف چې کوم دی استعمالیږي موږ چې کومه فیصله هغه د سپریم کورټ راغلی ده هغه فیصلې چې کوم دی خیر مقدم کوو هغې چې کوم دی هغې ته سلام پیش کوو او د هغې چې کوم دی دا کوم آئیني اقدام کړی دی نو موږ د هغې په شکریا کې یوم تشکر چې کوم دی هغه مناوو چې دا آئین خلاف رولینګ چې کوم دی ته اوس په دې وخت کې اجازت نشته پکار دا ده چې دی ووټینګ وکړي ووټینګ ونه شو لہذا سپریم کورټ چې دا کومه فیصله کړې وه د دوی دا عمل و د دې ډپټي سپیکر قاسم سوري صاحب دا کوم رولینګ غیر آئیني چې کوم دی قرار کړی دا فیصله کړې ده موږ د دې خیر مقدم کوو سلام ورته پیش کوو او انشاءالله د خالي په ورځ باندې به عدم اعتماد ووټ چې کوم دی کېږي اکثریت الحمدلله 196 ووټونه